जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद रब्बि ज़िदना इल्मा। د دویم سایت کې مونږه دینه مخکې چې کم سبق ونو هغه مونږ ویلو د شفاعت. چیرې شفاعت چې دا د اهل کبایرو لپاره دی او کنه دا د رفع درجات لپاره دی، څوک یې مني او څوک یې نه مني. نو معتزله او د اهل سنت والجماعت خبره اتره او د هغې دلیلونه دا مونږ ویلي. نن سبق کې خبره دا ده چې کله اهل کبایر وي، مومن سړی مومن او د اهل کبایر کوي، یعنی کبایر والی کبیره ګناهونه د کړي او د بغیر د توبې نه مړ شي، د دنیا نه بغیر د توبې نه لاړ شي، نو آیا دا سړی با دا مومن مسلمان با چې ګناهګار دی او بغیر د توبې نه د دنیا نه تللی دی، نو دی به مخلد فی النار او که نه به؟ نو اهل سنت والجماعت وایي چې دی به الله پاک د خپل ګناهونو په مقدار باندې به دی الله پاک جهنم ته بوځي او بیا به الله پاک د جهنم نه راوباسي، جنت ته به لاړ شي، مخلد فی النار بنوي. او معتزله دا عقیده ده چې ګناهګار سړی دی اهل کبایر والا، اهل کبایر کبیره ګناهونه یې کړي دي، بغیر د توبې نه د دنیا نه تللی دی، نو دا به اوس مخلد فی النار وي. په دې خبره باندې پوه شوئ عقیده سره چې کم کس بغیر مسلمان دی او بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړو او ګناهګار دی، نو مخلد فی النار به نه وي. او دغه څه وایي اهل سنت والجماعت څه دغه څه معتزله چې دا مخلد فی النار وي. د اهل سنت والجماعت د دې عقیده باندې د هغو دلایل دي. یو دلیل دا دی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ذرة خیرا یره، ذرة خیرا یره، چې کم کس په مقدار د یو ذرې باندې نیکي وکړله نه به د ښودله کېږي. ذره څه ته وایي؟ نو ذره د ټولو نه ورکوټي په کائنات کې د ټولو نه ورکوټی څیز د هغې ته ذره وایي. یا ذره چې دی نه دا لکه ورکوټي سور میږي ته وایي، یا ذره چې دی نه دا لکه په دې روشندان ته کولاو کې په او دې کې د انور دا شواګانې راځي، نو هغې شواګانو ته دې ته ذره وایي. نو که چا معمولي نه معمولي نیکي وکړله نو ده ته به هم د هغې هغه بدله ورکولی کېږي. او دا نفسي ایمان راوړل دا هم یو نیکي ده، دا عمل خیر دی، نو په هغې باندې ده ته بدله ورکول ضروري دي. لکه پوه شوئ طریقه د استدلال دا ده چې الله پاک فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، چې چا په مقدار د یو ذرې باندې نیکي وکړله نو هغه به ده ته به د هغه به ښودلی کېږي، ده ته به د هغې بدله ورکولی کېږي. او دا ایمان راوړل دا هم یو څه دی، یو نیکي ده. ایمان راوړل هم څه دی؟ نو په دې نیکي باندې بدله ورکول دا پکار دی. اوس د بدلې ورکولو درې صورتونه دي. یا خو دا ده چې دې بنده له الله پاک په دنیا کې بدله ورکړي، ایمان یې راوړی دی او د دې ایمان بدله ولا څوک الله پاک په دنیا کې ورکړي، نو دا خو باطله ده. ولې باطله ده؟ ځکه چې الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات وهو يعلم لا اله الا الله فقد دخل الجنه، چې کم کس ایمان راوړو، دا کم کس چې کلمه وویله او د کلمې په حالت کې د دنیا نه لاړو، نو الله پاک په جنت ته داخلوي. صحیح شوله؟ نو په دنیا کې خو بدله ورکولی کېږي. دویم دا ده د بدلې دویم صورت دا دی چې الله پاک دا بنده اول جنت ته بوځي او بیا یې د جنت نه راوباسي او بیا وله سزا ورکړي، ځکه چې ګناهګار خو دی سزا به وله ورکوي. نو دا هم الله پاک نه کوي، ځکه چې یو پیره څوک جنت ته لاړو نو بیا د جنت نه راوته نشته دی. په دې باندې پوه شوئ؟ نو یو صورت اداره، دریم صورت، دا دوه صورتونه دا دواړه باطل دي. ځکه په دنیا کې چې بدله ورکوي نو بیا من مات وهو یعلم لا اله الا الله فقد دخل الجنه، دې باندې عمل نه راځي. او دویم کله اول جنت ته بوځي او بیا جهنم ته بوځي، جنت نه راوتل نشته، دا باطل دی. او دریم دا د بدلې دریم صورت دا دی چې دې انسان لا او دا انسان اول د خپل ګناهونو په وجه باندې جهنم ته لاړ شي، او څومره الله پاک غواړي د هغې په عوض کې دی چې دین دغه ته بوځي الله پاک دا عادل سزا ورکړي، دا غي سزا نه بعد چې نو بیا الله پاک دې جهنم نه راوباسي او جنت ته بوځي. دغه صورت دا متعین دی او دغه بچو کېږي. دویم دلیل دا دی چې الله پاک فرمایي وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار، چې الله پاک د مؤمنانو نارینه او زنانو سره دا وعده کړی ده
چې دی به جنت ته داخلوي. نو دا سړی مومن دی، نو ځکه چې ایمان راوړی دی مومن دی ته وایي. او په کبیره باندې موږ ویلي چې دی د ګناه نه وځي نه، دا ایمان نه وځي نه، نو دا به هم الله پاک جنت ته داخلوي. دریم آیات الله پاک فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. چې کوم کسانو ایمان راوړی نیک عملونه یې کړي دا به الله پاک د میلمستو دپاره جنت الفردوس ته داخلوي. پوهېږئ بلې باندې. نو دا سړی خو مې ایمان راوړی دی او عمل صالحه یې کړي دي، نو دی به څنګه دغه کوي، دی به هم الله پاک جنت داخلوي. که دی جنت ته نه داخلوي بیا به دغې نصوص نه انکار راشي. په دې باندې پوه شوئ. او د داخلي دغه صورت دی چې اول یې لکه دا خپل ګناهونو په وجه باندې الله پاک دله سزا ورکړي او بیا چې د جنت ته بوځي. دریم دلیل چې دا اصل کې دلیل الزامي دی په هغوی باندې چې معتزله د دې قایل دي. معتزله د دې قایل دي چې لکه یو څیز کې په عمل کې حسن او قبح هغه مني، یعنې دا عمل دا ښکلی دی او په دې عمل کې دا قبح ده. اشاعره منکر دی خدا معتزله مني. نو دا خلود فی النار دلیل حاصل لري چې خلود فی النار یعنی په جهنم کې همیشه همیشه کېدل دا سزا د کافر ده. کافر دي ته چې په دنیا کې د سر ناړو د الله پاک عبادت کړه نه، د سره الله پاک منلی نه، او د سره د الله پاک د وحدت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتابونو د هیڅ څیز اقرار نه کړی، نو دا سړی چې دا غټ مجرم دی، نو دا هغه سزا چې دا هم غټه ده چې دی به همیشه همیشه لپاره په جهنم کې وي. پوهېږئ په دې باندې. نو که اوس یو کس داسې چې هغه په دنیا کې ایمان خو راوړی دی، الله مني، د الله رسول مني او کتابونه مني او قرآن مني او دغه شانتې ورځ د آخرت هر څه مني، خو بس ګناهګار دی، ګناهونه دې کېږي. نو که دا سړي له ته هم مخلد فی النار کې، نو د دا هغه ګناه د کافر په نسبت باندې کم دی که زیات دی؟ ځکه چې کافر خو څومره مني دی، خو له احسنه څه مني. نو که دې ته د کافر سره په سزا کې برابر کې، نو دا خو انصاف نه شو، دا خو انصاف نه شو. او دا عقلا دا خبره قبیح ده چې انسان ګناه لږ وکړي او سزا ورته د هغې ډېره میلاوله کړي. نو موږ وایو چې انسان ګناه کړی دی، د دغه ګناه په بدله کې به الله پاک سزا ورکړي، او چې کله الله پاک دله سزا ورکړي او دا هغه ګناه ختم شي، چې ګناه یې ختم شو، جو بس مؤمن دی، جو ځي به جنت ته وځي. په دې خبره باندې پوه شوئ. نو اهل سنت والجماعت څه عقیده ده چې کم کس ګناهي کبیره وکړي او بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړو، نو دا به الله پاک معاف کوي که نه معاف کوي؟ به معاف کوي، سزا به ولګي، بیا به یې څه کوي؟ یعنې مخلد فی النار به نه وي. نو دوه آیتونه په یو دلیل کې موږ ویو، یو بل آیت موږ ویو، درې دلیلونه، او یو چې نن دا دلیل الزامي موږ ویلو. دا پوره دی؟ دا ووایه تاسو په دې کتاب کې که نه، بیا چې وخو دا بل بیا ویم ښه. واهل الكبائر من المؤمنین، او د مؤمنانو نه لوی ګناهونو والا، لا یخلدون فی النار، دو به په جهنم کې همیشه همیشه به نه وي. وان ماتوا من غیر توبة، اگر کا ان وسلې اگر کدی مړه شي بغیر د توبې نه، اگر کدی مړه شي بغیر د توبې نه. ولې؟ نیو دلیل لري لقوله تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. کم کس چې عمل وکړو په مقدار د یو ذرې باندې، نو ذره ماته ته وایي چې ورکوټې میږي ته ویلی کېږي، یا هغه دوړې ته ویلی کېږي کوم چې په هوا کې الوځي، هغې دوړې ته وایي. یا کله چې ما تاسو وایي چې روشندان دی یا یو چون دی په ځای کې، او په هغې کې د لمر دا شعاګانې نری نری راننوځي، دغې ته ذره وایي. یا مطلب په کائنات کې د ټول نه وړې ذرې ته ذره وایي، او ټول نه ورکوټې سیسته. نو دې آیت نه استدلال دا دی چې دې آیت مفهوم دا شو چې کم یو انسان هغه معمولي نیکي هم وکړله، نو ده ته به د هغې بدله میلاویږي. ونفس الایمان عمل خیر، او نفس ایمان راوړل دا هم د خیر سره عمل دی. نو دله په دې باندې بدله ورکول پکار دي که نه؟ دله په دې باندې څه ورکول پکار دي؟ بدله ورکول پکار دي. او د بدلې څو صورتونه دي؟ درې. د بدلې څو صورتونه دي؟ نمبر 1 صورت څه دی؟ په دنیا کې وله بدله ورکوي. او دویم څه دی؟ چې اول جنت ته بوځي، بیا څه کوي؟
جنت نه راوځي بیا جهنم وځي نو د ځوان صورتونه سړي باطل دي ځکه چې لاول نه خو ځکه باطل دي چې پیغمبر سلام فرمایي چې او پیرا چا کلمه ویلا نو دا به الله پاک سره داخلي نو د دې بدله به د الله پاک په جنت کې ورکړي په د آخرت کې به ورکړي په دنیا کې ورته بدله نه ورکړي د ایمان بدله پوه شئ او دویم نمبر به ولې باطل نه چې جنت یو بیر لاړ شو بیا راوته نو دغه درې متعین دی چې دی بل اول جهنم ته لاړ شي او بیا به چرته دي لا يمكن ممکن نه ده ان يرى جزاؤه چې د ته ورکړل شي د ته ولیدل شي چې دی ویني بدلا ولیدل شي په دمانه جزاؤه بدله ده قبل دخول النار مخکې د ورته داخلونه وای دا ممکن نه ده او دا جایز نه دي چې الله پاک دله د ورته لا داخل کړه نه ده داغه نه مخکې وته ته بدله ورکړي ځکه چې الله پیغمبر اسلام د ایمان بدله څه خو دلیدا جنت خو دلیدا د ایمان بدلی څه خو دلیدا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه مسلم شریف حدیث ده ثم يدخل النار او بیا د الله پاک ورته داخل کی لانه باطل بالاجماع او د څه نشي کېده چې لاول الله پاک د جهنم ته داخل کی او بیا د جهنم نه راو لاول الله پاک جنت ته داخل کی او بیا د جنت نه راو باسي چرته بوزي جهنم ته بوزي لانه بعض ذکر باطل بالاجماع فتعين الخروج من النار نو متعین شو راوتل د سنا دا مطلب دا دی چې د ګناګار دی نه دا ګناهون د وجه نه به الله پاک دله سزا ورکړي او دی په جهنم کې وي چې کله الله پاک وغوښتله د سزا د ګناهونو ختمه شوله الله پاک به بیا د جهنم نه راوباسي او جنت ته وځي دویم دلیل ولقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار چې الله پاک وعده کړی دا د مؤمنان نارینه او زنانو سره د جنتونو نو دا سړی دغه په مؤمن خوده او په کبیره سره د ایمان نه وتل لري تاسو کوم تاسو نه ودا څنګه زموږ عقیده ده چې په کبیره سره انسان د ګناه د ایمان نه وځي نو چې د ایمان نه وتل نه لري نو د مؤمن دی او د الله پاک وعده کړی چې مؤمنان به چرته بوزما وقوله تعالى او بل الله دا قول له ولقوله وقوله باندې عطف ده نو قوله تعالى ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات وعملون كمنك كانت لهم جنات الفردوس وی بل لپاره جنت فردوس نزول ادم المستوب د پاره جنت فردوس دا د جنت په اعلی مرتبه کې یو مرتبه ده او جنت و فردوس په لغت کې هغه باغ ته وایي چې په کمی کې لپاسه کجوري لګي دي لاندې به انګوران لګي دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا جنت کې انسان ته جنت په جنت کې سل درجې دي او دا هر درجه په منځ کې د اسمان او د ځمکې په منځ کې جنت فاصله ده او جنت فردوس دغه اعلی حصہ ده او د دغه جنت فردوس نه د جنت هغه سلور نهرونه چیندا راوځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې تاسو د الله باندې جنت غواړئ نو جنت الفردوس غواړئ فاذا سالتم الله فاسالوا الفردوس نو دا جنت فردوس غواړئ نو دا چې دا پر ترمذی شریف کې حدیث ده الی غیر ذلک علاوه دینا سری جزاک الله سبق و من ها الى غیر ذلك دین علاوه من النصوص الداله هغه نصوص دلالت کوي على كون المؤمن من اهل الجنه چې مؤمنان مرسنه د جنتیانو وي یعنی صدا دلیلونه دي کوم چې مونږ ویل او سره دین علاوه نور دي چې هغه هم دلالت کوي بری خبره باندې چې جنتیان چې نه داوا دا مؤمنان چې دا په سمانی او جنت کې وي هغه پوه شوي ما سبق سره دین چې مخکې تیر شوی من الادله القطعيه د ادله قطعیونه على ان العبد چې بنده مؤمن مسلمان لا يخرج بالمعصيه عن الايمان چې د ایمان د ګناه په درې سره د سنه نوځي الهغه پوه شوي وايضا سره دلیل الزامي پیش کړي وايضا الخلود في النار من اعظم العقوبات نه دا دغه ما سبق من دغه نه دا دلیل دغه نه شروع کیږي ها چې وايضا او دارنګ الخلود في النار من اعظم العقوبات په جهنم کې همیشه کېدل دا غلوی ګناهونه دي کنه د لوی سزاګان دي چې یو سړی دا کافر دی
او د په دنیا کې هیڅ کلام د الله د وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کتابونو اقرار نه نه کړي چې نه کړي نو دا غټ کافر دی غټ ګناهګار دی چې غټ ګناهګار دی نو سزا هم غټه پکار ده وقد جعل جزاء للكفر او ليس ګرځیدل دا مخلد فی النار دا تقلید فی النار پر دا بدله د کافر د پاره الذي هو اعظم الجنايات چې دا کفر دا په جنایتونو کې ټول نه غټ جنایت ده فلو جوزي به غیر الكافر کچرتی د تقلید فی النار بدله ورکړل شي غیر کافر ته نو لکانت زیادتا علی قدر الجنایت نو دا به زیادت شي په مقدار د جنایت باندې یعنی ګناه چې نه دی لږ کړی دی او سزا به ورته څه میلو شي ډېره به میلو شي فلا یکون عدلا نو دا هو عدل نشو او الله پاک چې دا ظلم کوي په چا باندې نه کوي وایم پسې ها یاد بشي راته راشته څه وایي چې په یاد خو وایه که نه د دې دغه خبره څه وایي په کتاب خو وایي چې بعد جمله بیا دونه نه کېږي وایم غواړو زه شامل باندې